نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم سورہ یاسین دوشتمہ پارات جارلسم نمبر آیت مخی رکو کی دا منکرین رسالت انجام بیان شو اس پدی رکو کی ہم دا منکرین رسالت انجام بیانی پدی رکو کی دا یوی علاقی دا یو کلی ذکر دے چاگ علاقی او کلی تا اللہ پاک پیغمبران لے گلیو قوم تیر اللہ پاک دن بیان کر دے قوم نافرمان اکڑا پیغمبران و تقبل ذمہ داری بیان کڑا لیکن قوم دا پیغمبران نعوذ باللہ سپیر اگڑل او دیتے دا قتل دم کی ورکڑا نبیاد پیغمبرانو دی خپل قوم تا دسپیر والی سبب و بنیاد بیان کر چس پیر والی استاسد دی خپل کفر پا بناد یہ قوم چکلا دی پیغمبران تقزیب کو نپدی کلی کی یو سڑیو چی اغد کاروبار پا لحاظ سر ترکانو اغد ترکان پا دی پیغمبرانو باند ایمان روڑو او دید امداد اعلان یقو یہ قوم دغا ترکان دغبل علاقی سڑیب پلتو او پسکانو پوحلو باند شہید کو دغی نیک انسان ترکان دی قوم تا غبل غاڑا ذمہ داری خلاص اکڑا او دویتے ہوئی چیز ایمان ولی رونڑم پا غزات چا غبز پیدا کریم او غطب زوا پسی ہم کو نزولی پد غزات بان ایمان رونڑم او بیو بیچ آغا خدایان ولی امنم چی داغی پا عبادت کولو کی حس قسم فیدہ نشتا او بید اقبل ایمان اعلان دی قوم تبیان نو کلچ دی قوم دا سڑی قتل کو شہید کو اللہ پاک دا پا قبر کی جنت راوست او دا قبر دا جنت باغی چا جوڑا کڑا دا مرگ نباد دا خبر اکڑی دوی کاچ زما دا قوم پیدی چا اللہ ما تبخن اکڑا او اللہ پاک ما تعزت راکو اس دا علاقہ کم علاقہ او دا پیغمبران دا دین منسو او آیا دا پیغمبران او کنو حکیم الامت اشرف علی تا نبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دی کلی او دا دی پیغمبرانو یقین حالات ذکر ندی معلوم ندی نتاسو یہ ہم مبہم پریگ دو او نور مفسرین حضرات دا دی کلی نم ذکر کئی چی دا کلی دی عیسیانو یو مشہور کلیو یا دا بت پرستو یو مشہور کلیو دا دی کلی نم انطاکیو چی دا دا شام یو لوی خارو پدیجے کی نور خارونہ ہم غٹ غٹو لکا اسکندریہ یو لوی خارو رومیہ بلخارو قرص بلخارو او پدی کی انطاکیہ
دا هم یو مرکزی او غټ ښار و. پیغمبران ورته لېږلي دا درې پیغمبران صادق صدوق شلوم یا دویم قول مطابق شمعون یوحنا بولس دا پیغمبران الله یو کلی ته لېږلي او یا دا پیغمبران نو یا قول پکې د مفسرینو دا دی بلکې دا د عیسی علیه السلام هغه دوستان او ملګري حواریین دا درې کس هغه د عیسی علیه السلام صحابه او بزرګان هغه درې کسان الله پاک په ولېږل د هغې نه بعد چې د قوم خبره ونه منله نو دریم پیغمبر یې ولېږل قوم بیا هم خبره ونه منله بیا تفاسیر لیکي چې په دې قوم باندې قحط راغی چې قحط راغی دوی وی چې پیغمبرانو د ستاسو د وجې په موږ دا تکلیف راغی نعوذ بالله تاسو سپېره یې نو موږ د سره په تکلیف کې پیغمبرانو ورته موږ د الله جل شانه د طرف نه پیغمبران یو ذمہ داری تاسو ته الله پاک خپل مو بیان کړه او تاسو نه موږ په دې دین سره غواړو که خبره مو ومن الاخرت به مخبل مزیدار شي او که مو نه منل الاخرت بس تاسو د نقصان شي کامیابی تاسو خپل او که تاسو چې سپېرې نو سپېرواله خو تاسو د خپل عمل وجه چې تاسو کفر کې اوسېږئ او زمون په نبوت باندې ایمان نه وروړي دا خو تاسو ته خامخا سزا ملوي د قوم متوي که تاسو د خپل تبلیغ نه او دین مهنت نه من نشوي نو موږ به تاسو رجم پکانو به مملکو منشي او یا به داسې بدترین تکلیف والا سزا در د دین کار چې کېنو تا ته به څوک مټیانې نه درکړي او د دین په لاره کې به مشقتونه مشکلات خامخا وي پیغمبرانو ته ګوره دې قوم یې موږ به تاسو رجم پیغمبران دې ته څه ویل نو که تبلیغ کې د دین کار کې نو تا ته به خامخا مخالفین قسم قسم دمجانې درکړي خو محنت په خپل د دین نه پرېږدي زمونږ نبی علیہ السلام ته څومره منصوبې جوړې کړې خو هغه د دین محنت پرې نه ښودو الله د هغه محنت ته کامیابي ورکا او دشمنان الله ټول ناکامه ځکه دین د کامیابي او بیا زمونږ ایمان دی که دا ټوله دنیا راجمع شي الله دین نشي ختمولی څومره به محنت ولې د کافرانو دا خوښه ده چې مسلمانان دي د خپل دیني اعمال کوي یا مسلمانان دي دیندار یا خدای او رسول او آخرت حساب کتاب یې مني ای خدا نه خوښي خدا غي وس نه رسي او دین د الله دی نو الله پاک به ساتي خوش قسمت باغ انسان چې دین کې وخت ولګي د دین په هر شعبه کې خدمت چې د چا کېږي دا د خوش قسمتي ده دین د کامیابی دین چې څوک پکې خلک خدا کامیاب نو چې کله د قوم دا سړی حبیب نجار دا اول نه بت پرست او یا کاله د باندې بیماری و د سرخ کېدنه د پیغمبرانو یو ورځ ولید ای دعوت ور دوته استاسو سو معجزه یا سکرامت چې ما تخکار شي ایوه دعا او کزه دعا به تو کله به جوړ چې دعا یې وته ک الله پاک صحت ورکړي چې صحت ورکړي د ایمان بیا د پیغمبرانو ملګری شو ځکه پیغمبر خو مستجاب الدعوات دعاګانې قبليږي دین بعد دی قوم چې کله د پیغمبرانو تکذیب وکړو د پیغمبرانو د مرګ کیا خبره او خلکو ته دي تاسو ته سوي
دا خو تاسو ته دین بیانې نو تاسو ته څه بده خبرې نه ده کړې قوم ورسره مخالف و دي شهید کو دین بعد الله پاک په دې قوم باندې جبرئیل علیه السلام راوست او د ښار په دروازه کې دواړه لاسونه کېښودل او یو آواز یې وکړ هغه آواز دومره خطرناک چې د دې ټول قوم زړونه وچودل او الله پاک هلاک الله وایي ما په دې لښکر نه دي رالېږلي صرف یوه فرښتې رالېږلي او هغې ورته نور څه نه دي ویلي صرف یو چغې ورته وویله د عذاب چغه خو ډېره بده وي نو دا قوم الله پاک په دې طریقې سره هلاک نو معلومه دا شو چې د دین محنت کې کامیابي ده او مخالفت د دین چې چا هم کړی دي دنیا یې هم د نقصان او آخرت یې هم د نقصان ځکه موږ او تاسو مسلمانان یو نو موږ به د دین سره مینه ساتو د قرآن سره د پیغمبر سره د صحابو سره د جماعتونو سره د نیکانو خلکو سره د دې سره به موږ مینه ساتو ځکه دا د کامیابۍ دین دی نو فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کا پیغمبر علیہ السلام د مکی دی مشرکانو ته یو مثال ذکر کیږي د پاره د نصیحت چې نصیحت دی واخلي دا کار تاسو ونکړي اصحاب القرية د خاوندانو د یو کلی دی اهل مرسلون کله چې راغلل دی کلی ته پیغمبران اذا رسلنا الیهم اثنین الا کله چې موږ لېږل دي ته د پیغمبران فکذبوهما دی قوم تکذیب کو فعززنا بثالث نو موږ مضبوط کو دا پیغمبران په دریم پیغمبر دریم نومولې فقالوا بس وی دی قوم انا فقالوا وی دی پیغمبران انا الیکم مرسلون یقینا من تاسو ترا لېږل شوي قالوا وی دی قوم ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر پشان زمون سړی زمون پشان خلق کې وما انزل الرحمن من شيء نو که تاسو مون پیغمبران مون منمن ول زمون پشان تاسو انسانان او بل تاسو مون توحید کیږي نه رحمان ذات اسم ندی نازل کړ ان انتم الا تكذبون نه تاسو مگر دروغ وای درې ګستاخی یا ویدای تاسو هم پشان سړی نو ولې مومن او دې مې دې تاسو تاړو وਹੀ کیږي نه او درې مې د وچ تاسو دروغ وای پیغمبرانو ته دا بد خبره قالوا دې پیغمبرانو ربنا زمن رب يعلم فيك ان اليكم لمرسلون یقینا ممتاز خامقرا لګلی شي وما علينا الا البلاغ المبين ونشتري من بعد مگر رسول دين واضحه قالوا ويدي قوم انا تطيرنا بكم يقينا مسبير والن سبتا سبات بدي قحط راغي وتاسو سپيري لئن لم تنتهوا كچرتا سمن نشوي لنرجمنكم ومن بقى مقا تاسو رجمكو ولا يمسنكم منا عذاب اليم او قامقابت تاسو رسيږي زمون د طرف نه دردناک سزا قالوا ويدي پیغمبران طائركم معكم دا سپیر والستاسو د خپل عملونو د وجې نه دي ان ذکرتم کله چې تاسو ته نصیحت وکړي شي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم زیاتی کوونکي وجاء من اقصى المدینه رجل او راغی د اخر سر د کلینا یو سړی حبیب نجار یسعى چې منډي را والتی تیز را روانو قال اویدو یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قوم تاسو تابعداریو کې د پیغمبرانو اتبعوا تاسو تابعداریو کې من دا پیغمبرانو لا يسألكم شيئا اجرا چتا سن تاسو نه غواړي څه بدلا هم مهتدون دي په هدایت باندې دي وما لي لا اعبد الذي اسجد فما جزاء عبادت بنكم دا غزاد فطرني چې پیدا کړی مې له ترجون دل تاسو پس کولې شي اتخذ من دونه آلهة آیا زون سم سوا د الله پاک خدایان ان يردن الرحمن بضر کچر ارادو کی رحمان ذات ما تا په تکلیف را کول باندې لا تغني عني شفاعتهم نشر کولی لا تغني عني نشر کولی زمانه دا تکلیف شفاعتهم د دې غیر الله شفاعت د دې بوتان شفاعت شيئا هسيز ولا ينقذون ندي ما قراس ولشي اني ذل في ضلال مبين يقينا فدا وقت بدقا مقايم بكار گمراهه کی اني امنت بربكم فاسمعون يقينا ما ایمان نور تقبل باندې پستا زما خبر ووري
قیل ادخل الجنة پس د توبیل شو پس د وفات نه تداخل ش جنت د قبر تا قال اوید یا لیت قومی علمون کاچ زما دا قوم پیدی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین فاغ سچ ما تبخنو کر زما ربوزیو گردولن دا عزت مندنا وما انزلنا على قومی من بعدی من جند من السماء او من نازل نکو دا پقوم باندی پس دا قتل کولو دا دی خلقو دی عبیب نجار لرا من جند من السماء سے لخکر دا اسماننا وما کننا منزلین او من نیرالی کن کی لخکر لرا ان کانت اللہ صحتا واحدتا نو دید حلاکت مگر یو چغا د جبریل علیہ السلام پیدا قام بدون پتنا کہا نبی سالم لپری وطل یا حضرت العباد ایفزودی پدی بندگان ما یاتیم من رسول نرازی دی تیسو پیغمبر اللہ کانو بھی یسادون مگر دی پاک پسی ٹوکی کوي علم یراوی دین پوری کم حلکنا قبلهم من القرون سمردیر من حلاکڑی اڑان دی دینا قومنا انہم الیہم لا یرجعون یقیناً دوی چی دی الیہم بی طرف لا یرجعون نو واپس کی گی چی عبرت والی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او نشتر اس سوک مگر ٹول قام طرف تا لدينا من طرف تا محضرون دی بحاضر ولشی یعنی دا ٹول قوم چه سمرد دا ٹول حلاک شد و پات شد دا بمنتا دا حساب کتاب دا پارا حاضری الحمدللہ رب العالمین